قبیلا فتلقى امراتا یو خدای ولیدله بین مزادتین د دوه غټو ګډو په منځ کې ناسته او قال سطیحتین سطیحه غټ مشک ته وایي مزادم غټ مشک ته وایي چې مشک سره بل مشک تړلی شوي نو د دوه نه یو جوړ شي هغې ته مزاده وایي او سطیحه غټ ګوډي یو ښځه را روانه ده پوخه سوره ده یو طرف ته م ګوډي د اوبو دی او بل طرف ته م ګوډي د اوبو دی په ګوډو کې اوبه ګرځوي نو دوی ورته وایي په اخرى این الماء دا اوبه چېرته نه دی راوړی قالت عهدي بالماء امس هذه الساعه زه پرون دې وخت کې د اوبو نه را روانه شوې یو شواروز مدل دې ملاقات د ما د اوبو سره پرون په دې وخت کې ونفرنا خلوف او نارینم نشته دا زمنن خدای نه چې د یوې خبرې تپوسو کې کنه تا ته به پنځه خبرې په جواب کې کوي نو دوی خو چې د اوبو تپوسو نو دا ورته وایي نفرم نو دا زمنن یو جواب کوي د سوال مقدر د طالبانو په اصطلاح کې چې ته خو زنانه اوبو پسې دی هغه نارینه هم څه شو نو دې زر وایي ونفرنا خلوف او نفرم خلوف نو کور کې نو تجارت پسې تل نو بعض علاقو کې خود باندې کار کوي کنه جران دې په خود وړي او په خود وړي خشاک په خود وړي نو دا وایي نو نفرنا خلوف او بم نفرم نو خلوف معنا غایب قال لها انت لفيزا في خشي وبدمر لري دي نور عذاب منصر قالت لا انا وچرت مې بوزه قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تدي بوزو قالت الذي يقال له الصحابي اچ خلق ورته صحابي وي دغه دی به حضور او صحابه ته صحابيان وي صحابي دي ته چې خپل دین پرې خو دلنه او بل دین کې داخل شي لکه اوس خلق موحدین په وهابیانو بدنامي دا وهابي دي لکه وهابي څه ګناه خو نه دا پنځپيري دا داسره قال هو الذي تعنين دی ورته دا نه وایي چې او صحابي دي او نو ور سره بحث کوي وستا په ځل کې چې سم مراد دي نو ماغه یادو فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور ته راوستله وحدثه الحديث بار ورته قصه بیان کړ چې سید دا خدام راوسته او دا وایي پرون زیده د وبو نه روانه شه قال فاستنزلوها ورتويرا كشا عن بعير هذا أخرى ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بينان يورا كوت لوخي ويرولي فرغ فيه من أفواه المزارتين أو استطيعتين اغه وړو کې لوخي کې د دواړو ګډونه لګي لګي وبوا چوري واو کا فاهما خلی ولو تړلې دا ګډو د ګډو دوه خلی یو غټه یو ناره هغه خپل باندې برخین او وبوا چي پای او د ناره نه خلق ولا ورکه دغه غټه خلی باندې ورکینو ټول ته وبېږي کنه نو دا غټه خلی ولو تړلې واسطه خل عزاليه عزله ولا فرانسه عزله هغه وړکله هغه خپکی جوړې د ګوډي په پیژنه ګوډي خو د ساروي سره منی کنه ګډ چیرله دلته دا ګوډي لیدلې په خوا ګوډي ډیرو مشهدا زینب چرخاو ونودي في الناس اعلان شپ خلقي اسقوا واستقوا سارول او ورکه په خپل مسکه فسخا من سخا واستقا من شاء چې چا سارول ورکول ورکړل او چې چا په خپل اسکله وېسکله وکانه اخر ذاک نوتي الذي اصابت الجنابه انعام ما اخري هغه سړیو چې هغه جنب شو او مونږ یې نو کړي هغه له یو لوخي د وبو ورکړې شو قال صاحب لا شف افرق عليك فزانو بو اچو یعنی ولامبه وهي قائمه داخله ولا تنظر الى ما يفعل بماها ګوري چې ما د وبو سره څه کار کوي ويم الله دراوي قسم په خدای لقد اخلي عنها بس کړي شو د دې ګډونه وانه لا يخيل الينا انها اشد منها هنا ابتدى فيها مونږ ته خیال کې دا راځي چې اوس تړم بدل نه زیات دکتي دا اس په تفصیل چې مفصل علیه یو شی د به اعتبارای نه ما رايت
رجلا فی احسن فی عینه الکحل منهم فی عین ذات وی مونږ ته ښکارېده داسې چې ګوډي اوس د پخوا نه زیات ډک دي. نو سید الکائنات دی وایي اجمعوا لها دې له سره غونډ کې غریبه ښځه ده فجمعوا لها من بین عجوة ودقیقة وسویقة چا خجور راوړي چا اوړه راوړل چا ستوان راوړل حتی جمعوا لها طعام ولا جمع کړ وجعلوا فی صوب فیو کپړه کې ولا وتړل وحملوها على بعیرها دې سورکړه پوخه وضعوا الصوب بین یدیها هغه پند د رشید دانو یا ولا مخه تکي خو ګوډي ډک پډک دې په مې کېنولا مخي ورته هغه صادره ورته مخي کې خو چې کم کې سپانه او فجر راغونډه شوی او حضور ورته وای تعلمین ما رضینا من ماء کې شیا ته پیګي صاحب او بو کې موږ څه کمې نه راوست ولكن الله هو الذي اسقانا خدای موږ له برکت دې یو باندې طالبانو یو سوال دی چې دی په پردي مال کې خو تصرف ناجایز نو څنګه دا غي دوی راوستل او به تیر او ذکر دا خو تصرف په مال لا غیر نو علماء یې اول خو حربیه وا حربي په مال کې تصرف روان دین دا چې دا سي تصرف پکې راغی چې د لومبي دل نه زیات شو دریم احسان ور سره دانه او دغه ولا جمع کړ فاتت اهلها دا خپل قوم ته چې ورسېده وقت اوستو بسط عنهم دا غوینه ساره شوه ذکر غیبه د وخت انتظار کو چې په دې وخت رارسي قالوا ما حبسك يا فلان فلان کې اوس شي ساره کړ قالت العجب یو عجیب خبر او شو لقيني رجلان یو دو سړي رالل وذهبا بي الى هذا الرجل الذي يقال له صابئ زه غسړي له بوتلم چې خلک ورته صابي وي ففعل كذا وكذا دا ذکر کو د ما د ګډو نه لګلګ بواشه او ساروی او ټول خلک خو بوشو او زما ګډي حال په حال پاتې شو نو دا څه کوي والله انه لا اسحر الناس من بين هذه وهذه قسم په خدای د دې او د دې په منځ کې د ټول نلوي ساحر ویلا سره واستو سبب فرفاتهما الى السماء تعالى السماء ولا او انه لرسول الله حقا یا رشتیا پیغمبر یا خلوی ساحر دې ځکه د ما په وبو کې فرق را نه غي د اسمان او زمکه په منځ کې د دنلوي ساحر نشته دا څنګه اسمان تداس زمکه ته په دې میاند کوته شاو یا پرشتیا رسول الله د مسلمانانو احسان مندې ته ګوره فكان المسلمون بعضو يغيرون على من حولها من المشركين مسلمانانو به حمله کوله په چاپیره مشرکان ولا يصيبون السرم الذي هي منه حمله بین کوله په قبيله چې دا وینو فقال يوما يورز بيدا قوم راجمك لقومها ما وراء هؤلاء القوم زچ سوینم دا معنا فينا ده الذي وراء هغه شي چې وینم دا قوم چې دې قد يدعونكم عمدا دا تاسو قطن فريدي ځکه زمونږ احسان یو ځل دل چې ما ورسره احسان دا وبو کړو دا سي معلومیږي چې دا مونږه قطن فريدي چې پیره خلق باندې حمله کوي مونږ ته سنوي فهل لكم في الاسلام اسلام من مشتكنا فاتبعوها طول قوم لدي خبر ومنلا فدخلوا في الاسلام زبحت ورق الله طول في اسلام مسلمانانو رستم لحاظ کړل د کفر و زمانه کې قال ابو عبد الله او صحابي را امام بخاري خود لغات او حل عاشق ته نو صحابي چاته وای نو سبا خرج من دین الى غیره سبا یسبو چې محمود اللام کی یو سبا یسبو ناقص واوی اعلان ته وای او دا سبا خرج من دین الى دین ته وای وقال ابو العالي قران شریف کې صحابین ناغله فرقه من اهل کتاب دا یو ډله و د اهل کتاب يقرؤون الزبور
او اسب چې راغلی دی عامل دا سبا اسپونه جوړ کړل تا ناقص واوي الا تصرف عني كيدهن اسب اليهن واكن من الجاهلين نو سبا ایم درته خو سبا اسپین درته خو او صابین درته خو د یو لغت پوجي ټول بیان کړ یو سوال دی طالبانو کوستاسو خیال سوال دا دی چې سید الکائنات باندې دانسیان ولې راغی او د پاتې شو نو دا حافظ جلال الدین سیوطی نه چا په شیرونو کې تپوس کړی یا سائلا عن رسول الله كيف صحا یا سائلا عن رسول الله كيف صحا والسهو عن كل قلب غافل الله ود پات کېدل او سهو کېدل او د هر غافل سره کار دی نو پیغمبر باندې څنګه سهو راغله نو جواب په شعر کې کړی قلت قد غاب سره فصحا اما سوى الله في التعظيم لله فکر د خدای په ذات کې نو صحوه شو دا رشینه د ما سوى الله نه د خدای د پاره صحوه شو حضور باندې دا صحوه او نسیان ناغلی دي چې د امت لپاره یو نمونه جوړ شي بل دا خواص د بشریت دي د بشریت تقاضې پر راغلي حضور باندې هغه عوارض خدای راوستي چې منافی د نبوت سره نه دي لکه زخمی کېدل خوږېدل اوده کېدل ایر کېدل او چې کوم منافی د نبوت سره دي هغه په خدای نه دي راوستي هغه په صحابه راوستي دي لکه زنا واقع کېدل غلا راتلل شراب څکل په صحابه کې راغلي دي او حدونه په جاری کړی دي ځکه پیغمبر چې څنګه قولی تعلیم کوي نو فعلی تعلیم هم کوي نو فعلی تعلیم د پاره دا ضروره چې دا واقعیت راغلي سره خراغلي چې لاس په داسې پرې کې زنا راغلي چې حد په داس جاری او په پیغمبرانو دا نه راځي او صحو نسیان پر راځي ځکه صحو نسیان منافی د نبوت سره نه وي نو د پیغمبر تعلیم د قولی په نسبت زیات فعلی وي وخشتكن باب اذا خاف الجنوب على نفس المرض او الموت او خاف نفس التيمم دا یو بل جزئیه باندې باب دی چې یو جنوب سره د غسل د یاره د وجنه د مرض زیاتې دوه یاره یا د مرګ یاره دومره سختي او کوستان ته تلل یا او دومره دي چې دا استعمال کوم نو به وطن د پسمري د تند یاره نو تیمم دا مسائل اتفاقی دي ها که مریض باندې یاره د مرض د زیاتې دوه یا یاره د مرګ وي یا یاره د تندې وي نو دې تیمم مالش ما فرته په ابتدا کې عمر صاحب او ابن مسعود صاحب هغه د جنوب د پاره تیمم نو ویل به رجوع کړ وذكر ان عمرو بن العاص په غزوه ذات السلاسل کې دی امیرو اجنم فی لیلۃ باردۃ جنوب شویه خشپوا د مدینې نه شمال طرف ته علاقه او دا ډیره یخه ده لکه تبوک فتیمم تیمم او منځوک به صحابه ورته چې تاسو په تیمم جنابت د پاره تیمم وکړو او بوي ویزان کوم نه شو وجلې صحابه را نبی کریم ته وی نبی کریم روغسه ولې تیمم والا ویسه په ځان میاره د مرګ نو یخه وبوي نو بس هغه چې هغه خدای پاک کوي ولا تقتلوا انفسکم ځان په موجنه ان الله کان بكم رحیم هغه عبادت بسکه چې ممسکیږي قتل د نفس فذكر ذلك النبي صلی الله علیه وسلم فلم يعنف هغه په تعریف نه کړي نو په تقریر النبی دا ثابت شو چې یو مریض پتان یا د مرګ یا د مرض یاتي دوی نو دې غسل نه کوي دا مسله اتفاق د عمر ته ابن مسعود دا حدیث کله په ترتیب ذکر کی کله به ترتیبه ترتیب اداره چې عمر او عمار وانا په سفر کې نو جنوب شو عمر ته منځ نه او عمار ته ځان په خور کې لیت پیت به نبی کریم ته چران ورته داسې بدی کړو کله دا ذکر کیږي علاوه یو ځای کې سم ذکر کړی بل ځای کې علاوه ذکر کړی
ابن مسعود او ابو موسی شریبه په دې باس راغله حواله د عمر او د عمار په څور کړی دا ابن مسعود ته ګوره عمر ته کو په قناعت نه کړي وی ها که عمر ته په د آیات کې چیرغله دی اولا مستم النساء یا ان کنتم جنبان چیرغله بس په ابن مسعود چپ شو او رجوع قال بشر خلق محمد وقمر وشبتان سليمان نبي وال قال ابو موسى عبد دا ابو موسى و عبد الله بن مسعود مناظر راغلی و اذا لم يجد الماء يصلي خچو بنوي ندی بمنکه او تیمم بنوي دا مسله د فاقد الطهورين احنا کوئی کنه من بنکه او قضا قال عبد الله نعم الا ما جد الماء شهرا کو بنوي يوم اسلم صلي ذق بمنکم لو رخصت لهم في هذا کی اجازت ورکوم چې جنوب د تیمم وي لکان اذا وجد حمل البرد به ک سړی معمولی یخنی محسوسي قال هكذا يعني تیمم مصلى دې بازار تیمم وي دې وای تمو نمو گنج خدا بو قال قلت فين اقول عمار لعمر عمار چې عمر طويل قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار ابن مسعود به ګور عمر صاحب قناعت په قول د عمار نه کړي د په ترتیب باندې ذکر کړ به ورته وی خدای آیات کې چې راغلي به چپ شو انتنا عمر بن حفص قال سلامي قال سلام قال سمعت شك مسلم قال كنت عند عبد الله بن موسى وقال ابو موسى رأيت يا ابو عبد الرحمن اذا اجنب لم يجد الماء كيف يصنع تسري جنب شو بنوي وقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار سيب چې عمر طويل او حضور ورته كان يكفي قال لم ترى عمر لم يقنع بذلك منه عمر سيب د عمار سيب په قول قناعتونه کده ته یاد نو ابو موسى ورته فدانا من قول عمار ذا عمار او عمر قسم پریدو كيف تصنع بهذه الايه دي آیات کې چې جنب د پاره تیمم ذکر فما ترى عبد الله دې جواب نو ورته بلکې دی وی ان لو رخصنا لهم کوم ورته اجازه کو جنوب سړی تا لا او شک اذا برد على احدهم الماء کپ سړیو به یخ لګی دی نو قریبا دا چې دی پریدي غسل او تیمم وای نو دا شاګرد شقیق ته وای وی عبد الله د دی وجنه جنوب سړی د پاره تیمم نو ویلا وی او د دی وجنه نه ویلا چې خلک به وای چې بس راځي رخصت او باب نه تیمم ضربتون تیمم یو ضربه تماموي چې دې د یوې ضربې قائل دی او د کفینو پورې قائل ذنا محمد صلی الله علیه وسلم قال فرمان معاویه ان مشن قال كنت جالسا مع عبد الله بن موسى ما سبيانه وقال ابو موسى لو ان رجل اجرم فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم دي بتيمم نوي ويصلي فقال عبد الله لا يتيمم وان كان لم يجد شهرا فقال له ابو موسى فكيف تسنون بهذه الآية في سورة المائدة وسورة المائدة كي شرع فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقال عبد الله لو رخص في هذا لهم في إجازة جنوب تيمم لو شكوا إذا برد عليهم الماء يتيمموا صعيدا بقريبا ده چې په جنوب سړو به یخو لګي دی به تیمم وي قلت انما كرهتم هذا لذا تاسو جنوب سړي د پاره تیمم د دې وجه نه بنده وی او ابو مدان دلته به ترتیب ده اوسته د آیات نفس پیدا عمر او عمار قصه تساجد فقال ابو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابه فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بكفي ضربه على الارض ثم نفذها زمون احناف وي دغه ورته صرف تعلیم داسې اشاره وکړه دیتا چې تیمم د جنوب پشان د تیمم د محدث ته فرق پکې نشته ځان په خورو کې ولې لیت پیټ ټول حدود ورته حضور نه دی خوندلې وظهر شمالي بك ثم صار موج وقال عبد الله فلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار عمر قناعتنا بقول عمار وزار اعلان لا مشن قال كن مع عبد الله بن موسى وقال ابن موسى لم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني وانا وانت فاجنبت فتمعكت بالسعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرنا وقال انما كان يكفيك هكذا ومسى وجهه وكفيه واحده واحده کې باب سره مناسبت راځي چې باب نه تیمم ضربه واحده باب دې کې ترجمه کې نه خولا
او دې کې د سعید ذکر راغلی مطلقا حمدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف بن رجاء دا قصې ته اشاره کوي قال سنا عمران بن حسين خدایو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم جن معتذرا یو سړی ولید معتذر جدا ناستو هم سای منځونه یو فلکی ولید منځونه یو قربان جنابت او نه خان علیک بالسعید فانه یکفی سعید تم متوجه شوی دا کافی تا دې په اخر کتاب کې دا سي حدیث وروړي اشاره خاتمه نو خاتمه په دې رااله چې د دې طرف ته متوجه شي مولانا زکریا سے وہی مرگ ته اشاره کوي ځکه ستا انجام څه دی خوره ده نو خوره ته متوجه شي بس پکړو چې کوم دارالعلوم کې مقیم طالبان یا ټول نه رستو راځي دا وایي اکار خدا چې تاسو مخکې راځئ نیزونه برابرول د نور مرګونو د غم کو بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان بن حرب في حديثه رحلة وقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف امام بخاری رحمه الله د مقدمه د صلات تفارق شو چې هغه طهارت او شرط د صلات طهارت بجميع انواعه كطهارت حسي لك وضوء غسل او طهارت غير حسي لك تيمم تيمم نم فارش وضوء غسل نم فارش غسل پاسل صلات کی شروع د صلات لغوی معنی او اصطلاحي معنی تمام په ترمذی کې ویلي او مفصله د صلات په لغت کې نه معناګانې دي او مشهور معنی د دعا صلات معنی دعا فصل علیهم ان صلاتک سکن لهم عربی شاعر دے ویراوح من صلوات الملک کی طورا سجودا و طورا جوارا صلوات الملک دعاء الملک نو صلات په لغت کې دعا ته وایي او په اصطلاح کې عبادت بدنیه تعدى بهيئة مخصوصة في اوقات مخصوصة یوم بدنی عبادت تی پا یو خاص حیات ادا کی پا خاص اوقات کی امام بخاری کیف نشورو کی دباب ما طویلو د کیف دی ټول کتاب کی دیر ځای ذکر کړل شل پړم بجل کی او لس پړم بجل کی کیف کی اشاره اختلاف د احوال او د اقوال د علماء سرنګیو من فرض کېدل په اسراء کې من څنګه فرض شوی دی او اسراء کله شوی ده او اسراء منامی او کې اسراء جسمانی او دا یاد لرئ دا پنځه منځونه خو په معراج په شپه فرض شوي دي اتفاقا خو د دې نه مخکې څه منځونه فرض وو که نو فرض اکثر علما په دې دي چې مخکې منځونه فرض وو د بعضې محققینو رایه دا ده وایي کې شان شاه صاحب هم دی چې د دې پنځو منځونو نه مخکې دوه منځونه وو د سبا منځ او د مازدیګر منځ دا به نبي کریم کول ځکه خدیجه بیبي هغې د حضور سره منځ کړی دی او هغه د معراج نه مخکې وفات شوی نو معلومیږي دا چې مخکې دوه منځونه وو بیا پنځه منځونه فرض شو ها لیلة المعراج معراج په کله شوی ده نو څوک وایي په پنځم کال د نبوت څوک رستو وایي اصح د اقوالو دا دی چې په رجب اوویشتم تاریخ د ګل په شپه په یولسم کال د نبوت شوی ده دغه کال ته د شریعت په اصطلاح کې عام الحزن وایي د غم کال
دا غم کال ورته پدې وای چې د حضور مبارک د تسلی بسړي دو بنیادمان بارے د تسلی دے ابو طالب سے بو د خپل ترو سکا اگر چې ایمان په نو وروړي ور سره کلک ولاړو او کور کې د تسلی دے خدیجه الکبرى چې بار بسنګ تکلیف ورسه چې کور ته ورغی به د تسلی خبرې کوله چې خدو خياري او همدرد ناغه د سړي د پاره د تسلی باعث په دغه کال باړه وفات شو ابو طالب صاحب وفات شو او خدیجه الکبرى وفات شو باړه مکه مکرمه کې دفن لیکلاله جنت المعلا کې نبی کریم ته تکلیف زیات شو ځکه د بار د تسلی اسباب ختم شو د کور د تسلی ختم شو نو خدای والا په دغه کال دا بې اندازې لوی اعزاز ورکړه د معراج چې د یو پیغمبر ته نه دی ورکړی غمونه والا په اعزاز او په خوشحالۍ بدل کړه ښه اسراء معراج دا روحاني که جسماني د نص د قرآن نه خو معلومیږي بیت المقدسه پورې خو دې تللی دی او دا په قرآن شریف کې ثابت دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى او دا بار ذکر دا په احادیثو کې راغلی او قرآن شریف کې سورۃ نجم کې ورته اشاره ده والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بيوي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بعد شاذ مليان ندا نقل له چې د حضور مبارک معراج دا د خوب لیدلو خوب کی نہیں دلے خو جمهور امت پدے دے چنا حضور مبارک پا ویخت دلے دے دا چی سو خوب وی بیس دلیل وی بیوی قرآن شریف کی تعبیر دی پر رویا شوی دی وما جعلنا الرؤيا التي اریناکا إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نخذي ورطرويا ويلد رويا خوب دوت بين پا حدیثو کی دا عبداللہ ابن شریک ابن ابی نمیر حدیث پا بخاری کی مراشی حضور مبارک پا آخر کوئی ثم استيقظتو بیرا بیدار شو معلوم دار شو چی دا طول سفر دا دا خوب واقعا دا ذکوی ثم استيقظتو بیرا بیدار شو راویخ شو راویخی دل خو دا خوب نا پسی عام امت پدیر دا دا شوافیونم نقل لہ اور معتزلهم دا مسلک چی خوب کلی دلو عام امت او صحابہ کرام اپا دیدی چی نا حضور مبارک دا بدن سرت تلی دی او دا ویخی واقعا دلیل اول دا چی خدای پاک دا حضور تعبیر پا عبد سره کرده سبحان الذي اسرا بعبده پاک تے غزا چی خپل بنده بوتلی دی نا عبد خو روح تا یوازی نوی روح او بدن بارو تا عبد وی جسم تا انسان تا او چې د بیت المقدس پورې په نص تا قرآن کې راغی باقي پکې څه اشکال پاتې شو بیا مدا چې د خوب لیدل څه کمال خو نه دی خوب خو عالمان هم لیدي چې د شپې اسمانونو ته تللی موجه ما په خپله خوب لیدلو یو ځل جنت کې ګرځم ما سره تر دی مشر عالم و زما استاد مسخر مې ما غاده او زما هغه مخکې روان دي زه ورپسې
نو خوب لیدل خو څه ناشنا خبرې نه دي. خوب خو ډېر خلک لیدي، بلکې بدانم خوب لیدی شي، لکه مونږ چې اسمانونه مې ولیدل، جنت مې ولیدل. نو خوب کې دا خو څه کمال نو چې خدای پاک نبی کریم په کمالاتو کې دا ذکر کوي. خوب خار بد نه لیدی شي. درېمه دا ده چې به قریشو انکار ولې کو. قریشو وی نه دا داسې نه دي، دا خوب نه څوک انکار کوي. یو سړی وي چې بېګا ما خوب کې ولیده چې اسمان ته ختلی، بل څوک ورته دا نه وایي چې دروغ دي ووایي. لیکن خوب لیدو کې خو څه دغه نه څه ناشناوالی نشته. نو چې قریشو انکار کړی، ټوکې کړي، بعضې ساده مسلمانانو باندې دغه راغی، تردد راغی، او بیا قریشو تپوس کړی چې بیت المقدس څنګه. نو حضور مبارک په حجر کې ودرېد، حتیم کې، او خدای ورته بیت المقدس څرګند کړ. دوی به تپوسونه کول، هغه به جوابونه کول. نو که د خوب واقعه وي د انکار ته حاجت نو، او ناشناوالی پکې راته نه، او نه معجزه به حسابېږي. که دینه تعبیر پر رویا سره شوی دی، نو دا قرآن شریف کې چې رویا ذکر دی، دا هغه د صلح حدیبیه هغه رویا ده. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. دا خو رویا د فتح د مکې ده، د حدیبیه نه د معراج. دویم دا که په تعبیر پر رویا سره شوی دی، نو چونکې هغه د دویم جهان خبرې د عالم بالا، نو دی جهان لیدو ته رؤیت وای، او د خوب لیدو ته رویا وای. چونکې دا د دې جهان سره تعلق نه لره، نو تعبیر ته پر رویا سره شوی. پاتې شو حدیث د شریک ابن عبدالله بن عمر. علماء وی لز دی هغه وهم کړی په دغه حدیث کې، یو پکې دام د سمکته خاص. نو کېدی شي چې راویښ شوي دی حضور مبارک، یا د دې دویم جهان د عالم بالا د سیر نه د واپس راتلو سره چې دې جهان ته راغی، تعبیر یې په استیقاظ سره کړ، یا راویښ شو بیا راویښ شو. نو دا وهم دی د راوي نه. نو د حضور اوس ټول خار کې راغلي دا یو رافه پورې آبادي ده. دا د زمانې خبره چې زموږ زمانه کې دلته آبادي نه وه، اوس آبادي ده. حدثنا يحيى بن كثير قال سمعنا جعفر بن ابي طالب قال سمعت عمير مولى بن عباس قال اقبلت عنه عبد الله بن يسار. زو عبد الله بن يسار چې مولا د ميمونه ورل ابي جحيم بن حارث بن سلمان الفارلة. ابو جحيم وي یو د حضور رسول الله جمال وقار خدا ابو داود کې تاسو اورئ، یو کلو په مدینه منوره کې چای کې اوخ پروت ورته دلو، او بیا مشهور شو په پیر جمال سره. هلته په اوښانو برابر صفا رسې وي، یعنې یو رسې سر ته دوه، یو سر ته یو برقه تړلي بلبل، نو هغه اوښ روانې ده، یو رسې راکښلې کېږي، بله ښکته کېږي، سر ته روځي، دلته سړی ولاړې، هغه برقه کې تشه کړي، نو بیا اوښ واپس کړي، چې واپس کړي هغه بله بیا راخلي، او دا یو ښکته کېږي. نو پخوا به یې پټي چې ټول په دې طریقه نو اوښ چېرته پروت وي، هغه اوښ مشهور شو په بیر الجمال. حضور د بیر الجمال د طرف را روان او زه مخې له ورغلم، ما پې سلام واچو، نو سلام جواب چې پناه کېږم په دیوال یې لاسو تیمم وم. خو ما ورته ویلو جګړه په فرایضو کې د نوافلو کې نه ده،
دکم عبادت دفاره چې تیمم شرط دی هلته بغیر د شروطو د تیمم نه نشي کولی او چې کوم عبادت دپاره طهارت شرط دی هلته تیمم کولی شي اگر چې وضو ته اوبه وي جماعت مثالونه ویلو سړي مطالعې لپاره تیمم والی شي یا د اوده کېدو لپاره والی شي یا د کوم د مسجد لپاره ځکه دې لپاره طهارت شرط نه دی نو د سلام جواب طهارت شرط نو حضور مبارک ولا بخاریه کې دنه تیمم والی دو صحابه دي یو ابي جهيم دي یو ابو جهل دا ابو جهل دا زمیندار دی او دا مهاجر دی او دا کپڑے به خرصول د بحرین مشهور دی په امبجانیه سره امبجانیه او کاغانه شړې و حضور پاک له راوړې او او دا ابي جهيم ابو جهيم دا زمیندار او دا نشواري د ذکر ټول دینو کې راځي یو دلته تیمم کې یو په باب الستره کې دا خیال کړئ ابو الجهيم او ابو الجهم ابو الجهيم مصغر دا په تیمم او ستره کې مستعمل او ابو الجهم مکبر دا په کتاب اللباس کې ابو الجهم مکبر مهاجر دی او تاجر او ابو الجهيم انصاري دی او زمیندار وی حضور مبارک راته فلقیه او رجلن مخنه او سړی ورغه سلام واچو حضور جواب ورنکه دیوال د مخه پاره باندې په مطابق وجه ویله ثم رد علیه السلام تیمم یو په خار کې د دې وچو کې فوات سلام راته نو ځکه او زموږ احناف وایي چې وبوي تیمم تواله شي خدای عبادت لپاره کوم کې طهارت شرط نه ده نو فرض د سلام کې طهارت شرط نه ده حضور د زیات فضیلت لپاره تیمم نو دې د دینه فرایض ثابت دي چې په شعر کې چې یاره د فوات د صلات کې نو تیمم کولی ما تبیا فوات على طهارت شرط او که فوات د مونږ راشي خو فوات لا بدل دي ازيشتا باب هل ينفخ بيديه بعد ما يزرع بشمال سعيد للتيمم فكي بوي فلا سنكي جوي في خوره التيمم دفع لا تفحور داسك فكي موركي كمان وفي استفهام ذكا بعض كي اشارة تقسيم ده حالات كفلات تخوري فكي وركي وصلنا الأسفل فكي وركي او کفلات خوري نینو پوکی تا اجت نشتا دے حل کی اشارہ دے اختلاف دا احوال دا پوکی مستقل سنت نرے نلا سنت سنتل سنت دی بلکہ چه خوري ذکر چه خوري پیو تو پا مخبان راکا اگر ندینا مسئلہ جوڑی دی شکل بانی بدل شی خوري پا مخبان دل بزوری نوی فلا چارا اتنا ممرد وی باب هل ينفخ بيديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم جدي لا سنوي فخور كان هذا مقالتنا شو مقالتنا كم هيو حديث نتان بار بذكر فيه عن سيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب يا صغيرا يا مرجع مرتوين اجنبته جنوبهم فلم يصب الماء وبنوه عمار خبر تیمم بنکر عمار ابن یاسر وی نمون بکی پا تیمم بکی عمار وی سیبا سلسا دیادنا تا دیادنا چی منگا پی سفر کی اوزو تو جنوب مطاق مندنو او زچی منو فتماعتو ما بخورو کی زان نیت پیت کر فسولیت منمیوکر فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حضور مبارك سموه حضور راتو انما يكفيك هكذا بدان النكافي وكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونصب فيهما لا سنة فزمك اول او كوكي ولا ثم مسح بهما وجهه وكفيه وجهه وكفيه بمسح كلام ما طويل ومخجي چې په سلفو کې
حضرت عمر ابن خطاب عبدالله بن مسعود نه خلاف نقل شوی په تیمم د جنوب په جنوب سړی او بنومي نو دی به موږ کې ورکه نو عمر صاحب بیا عبدالله بن مسعود تیمم بنوي او مونږ بنک عمار بن یاسر او د نورو صحابه وینا چې څنګه د بیا د څه لپاره تیمم والی شي د جنابت لپاره تیمم والی شي عمر فاروق دا د باب د سب د ذرایع نه وي دا وی کوم جنوب ته اجازه کو نو به چې په یو یخو لګي نو بس دې په تیمم وای او غسل باندې کوي به رجوع کړي د خپل قول او ټول امت اوس متفق دي په دې چې تیمم کافي دی لپاره جنابت او لپاره بیا د څه دلته یو سوال دی خیال ورته کړ چې عمار بن یاسر دلته تیمم نو قبل د نزول د مائده نو که بعد د نزول د مائده مائده کې حکم د تیمم راغلی که قبل د مائده نو د تیمم د کوم ځای نه زده کړی ده تیمم مشروع شوی ده په مائده باندې او که بعد المائده کړي آئے کہ خود جنابت ہم ذکر دے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فامسحوا بوجوهکم ذکر فاصلوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطهروا وان کنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا نو خدای چې څنګه بیا د دې ذکر کړی دا نو لامستم النساء ذکر کړی نو سوال دا دی چې دی او تیمم دا او دستم دپاره چې کوي یا د جنابت دپاره دا قبل د نزول د مائده نو که بعد د نزول د مائده که قبل د نزول د مائده نو تیمم یې کوم ځای زده کړی دی تیمم خو صحابه د مائده په نزول کې زده کړي او که بعد نزول المائده نو جنابت دپاره هم تیمم ذکرو نو بیا د ولې دا نه کوو د ځان په خور کې لیپ پیپ فتمعکتم ځان مې په خورو لیپ پیپ او کله پکې دا راځي کما یتمعک الحمار لکه خر چې په خورو کې ځان ولړي فسوال پیش د مائده نه مخکې تیمم کړي نو تیمم یې د څه نه معلوم کړه او که بعد نزول المائده وي هغې کې خو د جنابت دپاره تیمم ذکر فامسحوا بوجوهکم وایدیکم نو د ځان ولې تمعک کوو نو د دې جواب دا چې مائده نزول دپاره تیمم شوی دی هغه واقعه ده بیا اودسه وه چې بیبي نه هار رک شو ټول لمونځونه وکړو ټولو بیا اودسه نو خدای به آیات د تیمم نازل کړه د مائده نو هغه چونکې نزول دپاره د بیا اودسې شوی نو د تیمم او بیا اودسې پورې محموله کړه د جنابت پکې نو نو سوال دا دی چې دا رسول لامستم النساء ذکر دی نو د ملامسه په لمس بالید باندې محمول کړو یعنې دا ټولې د بیا اودسې دپاره ویلې او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء مراد د ملامسې نه لمس بالید هغه شی دی چې بیا اودسي ده د بیا اودسې دپاره د آیات دا کړه نو بیا ورته نبي کریم په دې تعلیم عملي وښودل چې جنابت او په اودس کې خو فرق شته په طهارت کې خو په تیمم کې فرق نشته تیمم د دواړو یو شان دی نو ځکه حضور ورته داسې به دې کړي که نه
اشاره په امر سابق باندې لکه څنګه چې په یو د څه کې خلک تیمم کوي او تاسو کړو نو جنابت کې هم داسې کړو آیات چونکې د پاره د حدث نازل شو او د ملامسه په لمس بالیت باندې محموله کړې وه نو صورت مائده او آیات د مائده صرف د بیا د څه په صورت حمل کړو او د جنابت حکم ورته نو معلوم نو جنابت طریقه ورته سید الکائنات عملا وقودله بیا یو سوال چې آیات د مائده کې تیمم نازل شو نو به صورت نساء کې د آیات به دوباره ذکر تصاعد صورت مائده آیات رسو دی صورت نساء مخکې څنګه دی آیات ویل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا من كنتم جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا من كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولا مسلم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم بأيديكم تو سورت نساء کی سورت نساء چې رست نازل شو داغی نزول تصف اجر صفات شو دو آیتونو کی تکرار راغلے د دو حکمونو یو د صوم مبارک یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ایام معدودات فمن کان منکم مریضا ولا سفر فعدة من ایام اخر دې مریض او سفر دې بیرست بیا وای من شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا ولا سفر فعدة من ایام اخر ایوزل ذکر دې بیسات او دلته یوزل تیمم رانا نو بیا د تیمم آیات څنګه نازلې نو علماء وايي اثر کې آیات د مائده د پاره د تیمم د وضو نقلو مسلمانان پکې جنابت ذکر راغی لا مسلم او آیات د نساء بنیادی د تیمم د ایسا دا د جنابت د پاره نازل شوه او خدای ور سره بیا د سپیا ذکر کړه بیا څنګه چې سوکتا ګمانونه کی چې هغه د بیا د سه تیمم منسوخ شوی دی په دې بیا ما لکه خدای مراد او سفر پس آیات د صوم کې مخکې ذکر کړه نو به دوباره ذکر کړه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه اصلا چې سوکتا وای چې په چا میا شرو قطته بروجی نسی که مسافر یو که مریض نو خدای عادت هغه حکم سابق وکړه چې دغه حصه پکې منسوخه نه ده نو دلته خدای پاکې عادت تیمم وکړه او دا تاسو ته ښایي چې د جنابت هغه تیمم د بیا د هغه تیمم هغه منسوخه نه ده دویم آیات د مائده کې فتطهروا ذکر نو دلته په آیات د نساء کې فاغتسلوا ذکر دی نو تفسیر د فتطهروا فاغتسلوا راغی ځکه طهارت عام دی او غسل خاص دی نو د جنابت دپاره غسل فرضیت د آیات د نساء نه معلوم شو آیات د مائده بنیادی د حدث دپاره او آیات د نساء بنیادی د غسل دپاره نو دته آیات د حدث معلومه او لامستم النساء په حدث حمله د جنابت هغه ورته نو معلوم او دغه پورې آیات د نساء نور راغلی نو دا د عمار بن یاسر واقعه چې کېده نو حضور ورته وی نه اگر چې په جنابت او په حدث کې په طهارت کې فرق شته او په تیمم کې فرق نشته
باب التيمم للوجه والكفين تيمم د وجه او د کفین لپاره د پدې مسالو کې هغه څه اختلافي مسائل بیان کړو کنه چې تیمم یو ضربه ده او کتبه دي فقها درې واړه وایي دوه ضربې دي او حضرت امام احمد ته وایي یو ضربه ده دویم دا چې فقها وایي یدین تر مرفقین پورې دي او امام احمد ته وایي یدین او کفین دي فقط د امام احمد ته مسلک اختیار کړی په دواړو مسلو کې د دې وی باب تیمم للوجه والکفین تیمم د وجه او د کفین لپاره ده تر مرافق پورې نه ده د مرافق حدیث د شرط مطابق نه دی هغه ترمذی او ابو داود ذکر کړی دی زنان جابر محمد سنا شبدو قال أخبرنا الحكم بن درنا سيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي قال عمار بهذا عمار ذاك سنة خلقنا وضرب شعبة بيديه الأمر شعبة نقل كيد كلام صدق شاطئ وقته ثم أطاهما من فيه وليت إلى سنن الذكر ثم مصامر ما وجه وقفه وقال النضر أخبرنا شعبة الحكم قال سنة زرنا من عبد الرحمن بن عبد قال الحكم وقد سمعت من عبد الرحمن بن عبد كان نبي قال عمار انسان سویمان دا احناف و مالکیان و شوافی وی جو حضور مبارک ورطا تعلیم فیلی ورکا او حوالا پا عمر سابق مجموعنا یعنی پخلی دانو ویلی چی وجه و کفین ورکا ویدا سبا ذکرو کنا اشاره ما مزاتا را دا خو تعبیر تراوی دی چی کفین مانده ورکا مقصد دا حضور حوالا و پا عمر سابق معلوم مانده سنة سليمان بن حامد قال سنة شبه كم الزرع عبد الرحمن بن عبد النبي أنه شهد عمره وقال له عمار كنا في سرية فعجبنا وقد قال تفعل فيهما رم برواية کے نفاقوں دے کے تفعلو نفع و تفعل کے دا فرق دے چه نفع بکی توی چه دا لارو اثر پکینی او تفعل بکی توی چه لارم پکی راشی سلام محمد كثير قال أخبرنا شعبة الحكم الزرع أنا من عبد الرحمن بن النبي عبد الرحمن قال عمار لابن عمر فتبع عقد فاتحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين دا تعبير دراوی دی خواه حضور مبارک صرف عمالا کرو لکه مخی چی تیر شو دا حاشی نسخه ولاده یکفیه الوجه والکفان حاشی کتاب کی چی کم نصره دلتا بتقدیر دا مارا و باسی يكفيك الوجه مع الكفين ترى مسلم ابراهيم قال حسنا شبطان حكم الدرن انا عبد الرحمن بن عبدان عبد الرحمن قال شيخ عمره قال له عمار وساق الحديث حدثنا محمد بن بشار قال سنة وظن قال سنة شبطان حكم الدرن عن عبد الرحمن بن عبدان به قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض وتوجهه كفيه باب الصعيد الطيب وضوء المسلم جنس تزمكي دا وضوء دا مسلم يكفيه من الماء دا كافكي فوموك وقال الحسن يرجع التيمم ما لم يحدث تيمم كافي دي جسمور بيودس الشميني وعما ابن عباس وهو متيمم ابن عباس متوزين تيمامتي ورقلو دي متيمم وقال يحيى بن سعيد لا باس بالصلاة على السابقة وتيمم بها فخوربا منتم كيجي او تيمم كيجي ای باب کی دو بنیادی مسئلوں تے اشارہ کریں اولا دا چې ما تیمم کی سره پس شی باندې تیمم کی نو درې وړ امامان په یو طرف دي شافعي صاحب او امام ابو یوسف په بل طرف درې وړ امامان وای په سعید کی سعید جنس قسمه کې دوی ما سودا علا وجلا کانی وی کلوټه وی کسي مټ وی کم شي چې په اور سوځینا قدمیږي نه هغه ټول د جنس دار دی کې داخل لرګي او خشاک نه دی داخل لکه دا سوځي د پدې مسله کې زمونږ د جمهور مسله کې اختیار کړی شافعي صاحب او امام ابو صفي خوره بای او منبته بای په هغه خوره باندې مونږه د دې وجه ډېر شیخان ځان سره فکر دی نو دی وی تراب شرط د جنس تزمکه ده دا ډومبه مسله شوافی استدلال په لفظ د منه کوي فتیمم سعیدا طیبا
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه په سورۃ مائده کې منه راغلی او په سورۃ نساء کې منه نشته. ناغیوی من د پاره د تمیز دی، معنا دا چې د خور نه به څه جز راشي ستا په لاس، نو جز خو خورو کې راځي، په کاڼو کې نه راځي. دویم حدیث ته مصطفی دی وجعلت تربتها لی طهورا ومسجدا، خوره د ځمکې د ما لپاره طهور او مسجد دی، او تربتها ذکر دی. احناف و مالکیان و حنابله وی دلته من د پاره د تمیز نه دی، من د پاره د اتصال دی، چې ستا لاسونه د متصل شي جنس ته ځمکې پورې. وی منهو ته ګورې ورپسې نه ګورې ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خوره شرکول او بیا خوږه خوره شرکول دا خو حرج دی په امت. کله به اوبه پیدا کېږي خوږه خوره به نه پیدا کېږي. نو د خور اشتراک کول او بیا تراب منبت ویل دا خو منافي دي د مشروعیت د حکمت نه د تیمم نه. تیمم مشروع ده د پاره د یسر او د سهولت، او هغې سره تراب منبت شرکول دا خو منافي دي د حکمت د مشروعیت د تیمم. دویم د عربو وضع ته وګورئ، هلته تراب منبت کوم دی شنی دی او ګټې دی. ابو داود کې حدیث راغلی دی، یو ډله راغلی وسې مونږ نانسکنو فی الرمال، مونږ په شګو کې اوسېږو. حضور ورته وایي تیمم واقع ولو الی 10 سنین. دویم دا که حدیث کې تربتها راغلی دی نو ذکر دا یو فرد منافي د باقي سره نه دی، ځکه نورو احادیثو کې راغلی جعلت لی الارض مسجدا وطهورا. ارض لفظ سره ذکر دی، نو ارض کې ټول څیزونه راغلل. نو تربتها لفظ راغلی دا ذکر د یو خاص صورت دی، یو فرد دی، یو جز دی، دا نفي د معاده نه کوي. نو دی په دې باب کې د جمهور علماء مسلک اختیاري او شوافع باندې رد کوي چې نه سوایي جنس ته ځمکې هغې باندې تیمم کېږي. او وروسته به دلیل یې میلې په خوره باندې صحاب تابعینو دغه کړي تیمم او مونځ یې والی. خوره خو تراب منبت نه، خوره پېژنه که سپینه شه. بهم مسئله دا ده چې تیمم طهارت ضروري دی که طهارت مطلقه ده. نو شوافی وی او محمد ابن حسن شیبانی وی زمون په ائمو کې چې تیمم طهارت ضروري دی. طهارت ضروري مطلب دا چې هر مانځله به تیمم کوي، او د معذور حکم یې دی. نو روغ د متوضي مونځ په متیمم پسې نه کېږي. او درې واړه فقها وایي نه طهارت مطلقه دی، لکه د اودس په شان. نو د متوضي مونځ کېږي په متیمم پسې، او په خروج د وخت نه خاص د تیمم نه راځي. تیمم به په هغه څیز ماتېږي چې په کوم څیز اودس ماتېږي، یا په وجود د اوبو. نو په دې دواړو مسلو کې د احنافو د جمهور علماء را اختیار کړی ده. اول دا چې تیمم په صعوده علی وجه الارض باندې کېږي، خوره شرکول نشته. دویم دا چې تیمم طهارت مطلقه دی، نو د متوضي مونځ ورپسې کېږي. باب الصعید الطیب وضوء المسلم. صعید جنس د ځمکې چې پاکي دا وضوء د مسلمان یکفیه من الماء، دا فضیل اوبو ولاړ. وقال حسن یوزع التیمم، حسن بصری تیمم کېږي ما لم یحدث چې څو پورې بیا اودس شوي. دا طهارت ضروري نه دی، طهارت مطلقه دی. واما ابن عباس دې ته ګوره، ابن عباس تیمم باندې مونځ ورکړی دی، استسقا مونځ یې کوم په صفه کې ولاړ، او دې متیمم قوم ورپسې متوضي. وقال يحيى بن سعيد وي لا باس بالصلاة على السابقة،
فخورز مکه منظم کیږي والتیمم بها او تیمم کیږي. سنا مسلم قال سنا احمد زید قال سنا ابو رجاء عمران قالكم دي قصه تقوله ده حضور ده معجزه ذکر ده. قال كنا في سفر مع النبي من حضور مبارك طرف یو سفر وإنا أسرينا دشبين مزلكو حتى كنا في آخر الليل فآخر شبكشو وقانا وقتا بريوتي دو لا وقتا أحرى عند المسافر منها ددينا فاق بريوت النشتا ذكا دي آخر فارك سيلا خوب ورد بيختيار وما يقعدنا إلا حر الشمس بیدار نکه مونگ لرا مگر گرمه دنوارا یوی طول دو پادشو حضور مبارک بیلو سوکے بسوک گئی بلال سے بیزر آنا نور ڈلے والا یو دوخ کتے تا مشرق طرف گئے مدبان خوب دمرا غالب شو چی دی مود پادشو انوار رو خاص انوار باندې خلق را پاسه. فكان اول من استيقظ فلان فلان كيرا فاسد فلان كيرا فاسد فلان كيرا فاسد ابو رجين منا غشتي او بيد ما يرشيدي ثم عمر بن الخطاب الرابع بعمر سيموسلورم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم يوقظه حضور بودو من بنرا فاسو حتى يكون هو يستيقظ چې بخبل برا فاسد لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه من تفتر نجد جفوب كسبيخي ومحيوات ترى. فلما استيقظ عمر رابع داش ورعى مع أصحاب الناس ويولد خلق نخبون خداش وكان رجلا جليدا عمر سيبوز راور فكبر دوي الله أكبر الله أكبر ورفع صوته بالتكبير الله أكبر فزوره وما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوت النبي صلى الله عليه وسلم. ده الله أكبر وي چې حضور مبارک ده په تکبیرونو راپاس ورکو څوک شیخان دا په دلیل کې پیش کړي دا مانځنه پسچید به دوباره ذکر کړي نو دا صحیح نه ده ځکه دا په یو واقعي چې یو سفر کې او مقصد نبی کریم را پاسو عادت جوړول نه دی پکا. فلما استيقظ حضور را پېښ شو شکوا الیه الذي اصابهم صحابه ورته شکایت کوي قربان زمونږ خپل قضا شو. فقال لا غير پروا نشته او قال لا يزير پروا نه لري ارتحلوا زيج شوافی وی دیده که شیطان سرگن شو زکر دا غزینت لده او احنا کوئی نور پراختی دو کیولا نیزوار شوی نون زکر موی دا شیطان سر پا مکان کی مو پا زمان کی مو لیکن نور چراخی پا غرنو دا دوخ کرو دا شیطان پا میز نو چسنگا اثر دا شیطان پا دغزے کی منه نو اثر دا شیطان پا وقت کی منه فارتحل روان شو فسار غير بعيد لكشان مدل جوكو ثم نزل راكشو فدعا بالوضوء وزور وغستوبه فتودع ونودي بالصلاة اعلان شدمون فصلى بالناس. فلما انفتر من صلاته شفار شدمون اذا خذ رجل الموت وزير لم يسلم على القوم يو سڑی ویني چې کو شناسته قوم سره منذ قال ما منعك يا فلان تصلي مع القوم ولد منذ نقل قوم سره قال اصابتي جنابته جنوب شیم د شپې ولا ما او بنوي قال عليك بالسعيد دا ابو سعيد ته توجه کړي وا ان زمکه مشتکنه ته مبدوانه لفظ د سعيد حضور ذکر کړه لفظ د تراب نه ذکر کړي معلومه ده چې سعيد څه دی نو چې څوک تراب منبت شرط کوي دا بی دلیل خبرنا او منافذ دا حکمت دا مشروعیت دا تیمم اوس دا نور قصه زیاتی ده. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حضور مبارک روان فاشتكى اليه الناس من العطش قال ورتوي سيتندا
قال فنزل راكوش فداخلنا وكان يسميه ابو رجاء فلان كيرا وصد عمران باوي ونسيه عوف ويمان يرضي ودعا عليا علي سيبير وصد بارو توي اسحما لارشه فابتغي الماء او بمقوه تاقا ملك مليدنا حيران مشالتا مبارك نشت انسان بنوي او سڑکونه دی اٹھلی دی فاغم ډیر لري دي پپا او سڑکونه نو انو اٹھلې زه د ریاض نه یو ځل لاته پشکو کې بس روان یو نیم تقریبا سره پاسه 1000 میله مزل او د ټولو کې درې پړه وراغلو چې آی کې وګوي نور بنوي اوسم نشته دشت شګي نو نه بوټي نشته او چې موږ ته او تاسو ګرمه کټي سړی پېژان نشي پاکو دې استجابه وه